دویم دا د حکم د عمرې څه ده نو امامین کبیرین محترمین امام ابو حنیفه امام دار الهجره امام مالک رحمهم الله د دوی مذهب و مسلک دا ده چې عمره سنت ده حکم د عمرې دا ده چې دا سنت او دوه امامین صغیرین محترمین په دې خو پوهېږو که نه چې صغیرین ذکر شي څوک مرادي امام شافعي امام احمد بن حنبل رحمهم الله هغوی وایي چې نه فرض ده هغوی دې ته فرض وایي عمرې او د امام بخاري رایم دې طرف ته ده باب وجوب العمرة وفضلها نم داسې ښکاري چې د امام بخاري رایه دا ده چې هغه قائل د دې ده چې عمره فرض احناف و مالکیان دلیل اتم الحج والعمره حج خو فرض او که تاسو وایئ چې والعمره پې عطف شوی ده نو معنا دا ده چې واتم العمره بعد الشروع فی العمره یو شی چې نفل یې او شروع دی وکړه واجبېږي که نه لازم النفل بالشروع یعنی بعد الشروع و د دې پوره کول چې دي دا فرض دی او نفل هم په شروع سره لازم ګرځي او دوی دا وایي دوه امامین صغیرین محترمین چې قرآن پاک کې قران فی الذکر راغلی ده او د قران فی الذکر نه معلومیږي قران فی الحکم مقارنت اتم الحج معطوف علی والعمره معطوف مقارنت راغله ذکر کې کنه وی دینه ثابتېږي مقارنت فی الحکم نو موږ وایو چې ګوره اقتران فی الذکر راغلی ده لیکن سره د دې نه مقارنت فی الذکر دلالت په فرضیت باندې نه کوي حضرت جابر رضی الله عنه روایت ده سئل عن العمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي قال لا اقا مدنی نه چا تپوس وکړه قربان عمره واجب ده وینا وان اعتمروا فهو افضل که عمره م وکړې نو دا بهتره ده لہذا دینه معلومیږي چې دا سنت طریقه ده لہذا دا سنت بل دا واوره حج اشهر حج نه علاوه شوال ذوالقعده 10 ذوالحج دینه غیر کیږي عمره ټول کال کیږي که مقارنت فی ذکر دلیل په مقارنت فی الحکم باندې وي نو عمره د پاره خو ټول کال ده چې کله ته کې پابندي نشته او حج صرف او صرف شوال ذوالقعده ذوالحج کې کیږي نو بیا څنګه دا مقارنت فی الحکم درې مدد چې نبی پاک فرمایي چې عمره د رمضان تعدل حج څوک چې رمضان شریف کې عمره وکړي الله موږ تاسو ته نصیب کړي وای دا د حج برابر ثواب ده پکې نو که عمره حج فرض وای نو بیا ولې وای چې د حج برابر ثواب رمضان کې حج شته بل روایت کې فرمایي فتح الباری م لیکلی ده او عیني م لیکلی ده هغې وایي چې کله سړی رمضان شریف کې عمره وکړي داسې ده که مدني وي لکه زما په ژوند کې زما سره په حجة الوداع کې شریک شوی نو د دې نه معلومه شوه چې دا عمره څه ده دا فرض نه ده سنت ده او ټول کال یې موږ کوو اوس عمره وایي څه ده د عمرې لغوي معنا ده زیارت علامه بدرالدین عیني علامه فتح الباری وایي او په اصطلاح کې خانه کعبې ته تلل په مخصوصو شرایطو خانه کعبې ته تلل په مخصوصو دې ته عمره وایي مخصوص شرایط څه دي احرام یو طواف و چکره دوا سعی و چکره بین صفا والمروه درباس دغه مخصوص افعال په مخصوص شرایط وسوګره افعال درې شو طواف دا سعی د احرام او خپل شرایط دي کم چې د حج احرام د پاره دي نو دې ته عمره ویلې کی نو راقب بشات نور مسائل راځي روایتو کې وایي بوا
وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس حق الا وعليه حجه وعمره. وقال ابن عباس رضي الله عنهما انها لقرينتها یعنی هر سړی چې وس استطاعت لري حج عمره وکړي. واتم الحج والعمره لله. وی په قرآن پاک کې مقارن راغلی دی، یو د بل سره مقارنت په ذکر راغلی، هم دینه خو امامین صغیرین استدلال کوي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخر عن ابي هريره. تاسو په جواب پوه شوي که مقارنت په ذکر دلیل په مقارنت په الحکمي، خو بیا ووایي چې حجم ټول کال کېږي. اورې وایه عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمره الى العمره كفاره لما د یوې عمرې نه بلې پورې چې څومره صغایر او د کاشمیری صاحب د وینا مطابق بعضې کبایر حقوق الله دا معاف کېږي. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. د حج مبرور بدله جنت ده. نو مبرور خو موږ ویلو چې 15 شرطونه پکې، نو دا حج مبرور ده. باب من اعتمر قبل الحج. من اعتمر قبل الحج، غرض د امام بخاری رحمت الله علیه د حضرت معاویه رضی الله عنه په یو روایت باندې رد کول دي. حضرت معاویه رضی الله عنه یو روایت کړی ده چې د حج نه مخکې عمره مه کوئ. یعنی چا چې حج نه یې کړی اول د عمره، لکه په موږ تاسو کې مشهوره ده چې یو سړی عمرې ته لاړ چې حج پې فرض کړي، دا خو هسې مشهوره ده، مسله خو داسې نه ده. نو معاویه رضی الله عنه وایي چې قبل الحج عمره مه کوئ. نو امام بخاري باب کې خو د من اعتمر قبل الحج، که یو سړی د حج نه مخکې عمره کوي بالکل یې کولی شي. استطاعت د حج نشته او عمرې ته تللی شي، عمره 3 لکه کېږي او حج 15 لکه 14 لکه، نو بالکل یې کولی شي. وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن الاخر عن عكرمة بن خالد بن صالح بن عمر رضي الله عنه عن الولد قبل الحج فقال لا بأس. قال هیڅ خبره نشته ده شب. قال ابن عمر رضي الله عنه يتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. د حج نه مخکې نبی پاک 3 عمرې کړې دي بعد الهجرت، او چې کوم مخکې شوي دا خو نفلي دي. وقال ابراهيم بن سعد الى اخره قال سالت ابن عمر رضي الله عنه مثله. وبه قال حدثنا عمرو بن علي الى اخره قال عكرمة بن خالد سالت ابن عمر رضي الله عنه مثله. باب کم اعتمر النبي رسول الله مبارک څو عمرې کړې دي بعد الهجرت. مخکې خو نفلي حجونه عمرې وې که نه د فرضیت نه. نو غرض د امام بخاري دا چې محبوب بعد الهجرت 4 عمرې کړې. اوس مولانا صاحب 4 څنګه کړي، خو تاسو ته علم ده دا چې کوم حدیبیت کې د ایثار شو عمرې په نیت تلي که نه وتلي احرامونه، یو د دې ثواب ورته الله ورکړی ده، یو عمره دا شوه. او دویم چې عمرة القضا یې کړې ده 1 کال باندې. دریم 5م کال جعرانې نه چې غنیمتونه د طائف تقسیم کړه، جعرانې نه چې عرانه د ټولو نه لرې میقات، یوه عمره یې د دې ځای نه کړې، دا ټول ذوالقعد کې شوي دي، او یوه عمره یې د حج سره کړې. نو څو شوې؟ تاسو باندې به کله اشتباه راځي چې حضور خو 3 کړي دي، عمرة القضا ده، جعرانې نه ده او حج سره 4مه کومه ده. 4مه ورته د حدیبیې چې کوم کافرانو را ایثار هم که الله تعالی ورته د مقبولې عمرې ثواب ورکړی. وبه قال حدثنا قتيبة الى اخره عن مجاهد قال دخلت وانا وعروة بن الزبير المسجد فاذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجرة عائشة رضي الله عنها واذا اناس يصلون في المسجد صلاة الضحى. قال فسالناه عن صلاتهم قال خلق لګیاو د صاف مونځ یې کوو. وایي ما دته نه تپوس وکړ څوک وایي مجاهد وی زو عروه بن زبیر جمعه ته مسجد نبوي ته داخل شو، عبدالله ابن عمر د عائشې صدیقې حجرې ته. الله دې تاسو موږ بوځي لکه دا دیوال ده، دا خو د عائشې کمره ده بیبي، دلته د تکیه لګولې وای. موږ ورته وویلې دا خلک صاف مونځ کوي، وایي ده ویلې بدعت دا بدعت، دا د ګوره ذاتي متفرده رایه ده. او یا به تعویل کوي چې مړه دی راځي جومات کې خو کور کې دی وکړي که نه، کور کې دی. یعنی که څوک د ساخ مونځ صرف او صرف په جومات کې کول غواړي بدعت، او که چېرته ووایي چې نه نفس صلات الضحی بدعت ده، نو بدعت هغه چې قرون ثلاثه مشهود ده هم بالخیر کې اصل نه. رسول الله فتح د مکه کې ام هانی په کور کې 8 رکعاته ونه کړه، یعنی کولی په جومات کې بدعت ده، علنا کور کې ولې نه کوي. یا په صحابو کې د ابن عمر متفرده رایه ده او د جمهور رایه ده نه ده. وی بیا موږ ته نه تپوس وکړه چې حضور څو عمرې کړې دی؟ وی 4 یې کړي خو یوه یې په رجب کې کړې ده. وی دلته د عایشې ابۍ د کمرې کړکۍ کولا او پرده ځوړند وه. وی موږ چې کېناستو مور بیبي لګیا وه او داسې کوه هغه د مسواک اواز موږ اورېده چې وهی.
نو ابن زبیر خو خورای ده کنه و یوازې ورته وکړه چې و مورې تا د ابن عمر خبره واورېده چې دا وایي حضور 4 عمرې کړي یوه په رجب کې نو مور بیبي ورته څومره ښایسته جواب ورک مور بیبي ورته ویلې چې الله دې په ابن عمر رحم وکړي دا یې مو نه ویلې چې نه غلطه وایي خطا وایي ابو عبدالرحمن د ابن عمر اسم کنیه ده وایي الله دې په ده باندې رحم وکړي ده ته ښه پته ده چې حضور 4 عمرې کړي او ټولې په یا د یو ذیلحج کې او د 4 دا 3 په څه کې کړي دي ذیلقعد کې کړي په رجب کې نبي پاک عمره نه ده کړې نو چې ابن عمر دا خبره واورېده چپ شو بیرته جواب نه ده ویلی ثم قال لو لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعلنا في رجل فكرهنا ان نرد عليه قال وسمعنا یعنی مونږ خو ابن عمر ته جواب نشو ورکوی چې دا رجب عمره خو مونږ نه ده اورېدلې قال وسمعنا استنان عائشه ام المؤمنين استنان هغه اواز د مسواک وهلو فقال ورد يا امه يا ام المؤمنين الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن قالت ما يقول قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر اباه احداهن في رجب قالت يرحم الله وابا عبد الرحمن ما اعتبر عمره الا وهو شاهد وما اعتبر في رجب په هر عمره کې ابن عمر رسول الله سره و بیا مو چې رجب کې کله کړی ده وبه قال حدثنا ابو عاصم الى اخر عمر بن زبير قال سالت عائشه رضي الله عنها قالت ما اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب وبه قال حدثنا حسان بن حسان الى اخره عن قتاده سالت انس رضي الله عنه كم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من الحديبيه في ذي القعده حيث صده المشركون وعمره من العام المقبل ګوره یوې په عام مقبل وم کال کې عمرة القضا وکړه 2 شوې درېیمه جعرانیه نه وکړه چې غنیمتونه تقسیم کړل وعمرة الجعرانية إذا قسم غنيمة الغلام فنن قلت كم حج قال واحدة یو حج کړي بعد هجرت حجۃ الوداع اول و اخر حج ده کنه وبه قال حدثنا ابو الوليد الى اخره وقد سالت انس رضي الله عنه فقال ائتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه من القابل عمرة الحديبية وعمرة في القادر وعمرة مع حجته وبه قال حدثنا هدبة بن خالد الى اخره حدثنا حماد وقال اعتمر 4 عمر في ذي القادة الا الذي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المقبل ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته وبه قال حدثنا احمد بن عثمان الى اخره عن ابي اسحاق قال سالت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يخرج قال وسمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعده قبل ان يحج مرتين باب عمرة في رمضان غرض د امام بخاری رحمت الله علیه درې خبرې دي فضیلت د عمره پر رمضان کې بیا خاص کر وشتم ک الله پاک تاسو مونږ ته نصیب دویم ترغیب او تشویق ورکول عمره کولو ته پر رمضان او دریمه خبره دا چې پر رمضان کې څوک عمره وکړي د باب کې 2 روایت دي یو کې وایي چې دا د حج معادل او برابر ثواب او دویمه دا د وای کوم کسانو چې په حجۃ الوداع کې آقا مدني سره حج کړی ده نو چې څوک په رمضان کې عمره وکړي تر قیامته وی ثواب دومره ده لکه دی چې په حجۃ الوداع کې د رسول الله سره شریک او ثواب ډیر ده کنه الله نه وغواړي ښه وبه قال حدثنا مسدد بن عقيل عن عطاء رضي الله عنه سمعت ابن عباس رضي الله عنه يخبرنا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الانصار استمناها ابن عباس فنسيت اسمها ما منعك ان تخرجي معنا قالت كان لنا ناضح فرجب وضع فلا نوجه لزوجها وابنها وترك ناضحا ننضح عليه قال فاذا كان رمضان د ښځې شکایت وکړه چې صاحب زما خاوند او بچي وخي د هغې ځي تا سره حج او زما سوارلي نشته د ما نه بوځي نبي پاک ورته وویل چې ته په رمضان کې لاړه شه نو چې رمضان کې د عمره وکړه داسې ده لکه ما سره د جهاد کړی یاره یو ټکي ته غوږ کښېږده غرض د امام بخاري رحمت الله علیه دا ده دلته به راشي په د کتاب الحج کې یو ټکی راځي بطحا دا خوړ ته وایي ابطح دم خوړ ته وایي محصب د شګو د وړو کاڼو مرکز ته وایي او بل حصوبه حسبه محسب ابطح بطحا دا 4 واړه د یو مکان نمونه دي وی د محسب نه چې حضور واپسی کوله د مکې مکرمې نه لږ بهر یو 2 کیلومتره دغه ځای کې ټولو خیمې ولګولې او مور بیبي له دغه ځای نه لاړه عمرة القضا ته د خپل ورور عبدالرحمن صاحب سره یعنی چې بچا باندې عمره د قضا پاتې د ابطح نه یا بطحا نه یا محسب نه یا حسبه نه
چې مکې سره قریب د حرم نه دی راوځي لاړ دي شي تنعیم ته عمره دي وکړه. وبه قال حدثني محمد بن لاقب عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين للهلال من ذي القعدة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بالعمرة فليهل بعمرة فلولا أني أهلت لأهلت بعمرة قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأضلني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت للنبي صلى الله عليه وسلم د فقال عمرې د عرفې شپه چې راله نو زه بیماره شوم. ورقدي راسك وارتشدي واهلي بالحج فلما كان ليله الحصبه ارسل معي عبد الرحمن الى التنعيم فاهلت بعمره مع مكان. ګوره دلته حسبه ټکی راوړو. حسب حسبه ابطه بطه دا د یو مکان نامې دی. باب عمره التنعيم. عمره د تنعیم نه ډېره نږدې ده. تنعیم دا د آقا مدني کور مبارک چې ده دغه ځای کې روډ ده نو دغه شرقن غربن روډ ده نو چغې وهي تنعیم 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 پلینکو چې دي ټکسیانې دي یو زمانه و 2 ریالې اخیسته و زما خیال د 5-6 ریاله او ټکسي 10 روپۍ نو بس مسجد عایشه هم ورته وایي تنعیم د دې علاقې نامه ده او مسجد عایشه ځکه وایي چې دې ځای نه عایشې هغوی عمره کړې ده جومات د همدې په نوم باندې جوړ ده. غرض د امام بخاري دا ده که څوک مکې نه عمره کول غواړي افضله دا ده بهتره دا ده چې تنعیم نه دی وکړي د عمرې احرام دی د تنعیم نه وتړي. حضور پاک مور بیبي ته داسې ونه ویلې چې عمرة القضا کې د محسب نه احرام وتړه عمره ویلې تنعیم ته لاړه شه عبدالرحمن ځان سره که نو افضل او بهتره دا ده چې تنعیم ته به ځي. وفي قال حدثنا علي بن عبد الله الى اخره ان عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يرتفع عائشه ويعملها من التنعيم. قال سفيان ضربا سمعت عمرا وكم سمعته من عمرو. هلا. وفيه قال حدثنا محمد بن المثنى الى اخره قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير چا سره هدایا نه و بغیر د نبی پاک او حضرت طلحه نه. وكان علي قريبا من اليمن ومعه الهدي فقال یمن نه راغی حضور لېږلی او هلته وخان راوسته 10 وخان 10 دی د یمن نه راوړل. فقال هلكت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لاصحابه يجعلوا عمره فيطوفوا. وی کچا د حج احرام هم تړلی بدل یې کوي عمره یې کوي يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا الا من معه الهدي. بس عمرې افعالو نه چې فارغ شي یا د قصر وکړي یا حلق ځان د حلال کې. فقالوا ننطلق الى من وذكروا احدنا يقدر فبلغ ذلك. ګوره مخکې وویلې که نه چې موږ به روان یو او زموږ ذکرونه به مني روانوي. مني روانېدل قریب العهد بالجماع یعنې موږ ته به د 8 شپې د ذوالحج چې موږ په سبا احرام تړو د شپې سړی جماع وکړي نو هغه د بیګانۍ شپې جماع او مجامعت ورته یادېږي نو بیا یې هیجان راځي نیمه انتشاري نو دلته حقیقت کې مني نه وي یعنی موږ ته به د شپې جماع یادېږي یکسویي به نه وي توجه به عمرې ته نه وي. 8 د ذوالحج خو دا متمتع حلالي ګڼي د شپې که بیبي سره جماع کوي کولی شي نو سبا وی قربان دا خو زموږ طبیعت نه مني چې روان یو مینا ته زموږ د ذکرون نه د نطفه مني روانه یاره. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت. دا معنا مې درته کړې وه که دغه نن علم ما ته پرون وایي ذوالحلیفه کې نو ما به هدایا نه وراوسي ما به هم تاسو سره ځان حلال کړی وه چې تاسو دومره شک او تردد کوئ. ولولا اني معي الهدي لاحللت وان عائشه حاضت فنسكت المناسك كلها حيث انها لم تطفئ. قال فلما طهرت طافت قالت يا رسول الله لا تنطلق. آیا تاسو ځئ بحجتن و عمرتن حج عمرم دواړه وکړه او ما وانطلق بالحج او زه به بس کېږم یوازې حج باندې منه عمره خو مانه پاتې شوه که نه. فامر عبد الرحمن بن ابي بكر ان يخرج مع اهل التنعيم فاعتبرت بعد الحج في ذي الحجه وان سلاله بن مالك جعش من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبه وهو يرميها فقال الكم حاصه هذه يا رسول الله؟ قال لا بل للابد. وی دا د ابد الابد دپاره ده چې د حج په موسم کې عمره یعنی ته تبدیل د احرام کولی شي او طریقه دا ده چې راځئ نو بلسم د ذوالحج چې کوم ځای نه موږ رمې کوو تاسو به کوئ. باب الاعتمار بعد الحج بغیر هدین بلا وجوبه قربانی حج نه بعد
عمره کول یعنی که سړی حج افعالو نه فارغ شي او قربانی وکي د حج نه بعد عمره کول غرض دا ده حجي متمتع که قربانی کې دم تمتع چې په ده باندې واجب ده او په لسم د حج باندې دا حلالیږي نو د هغې نه پس که دی عمره کوي ودې کي که نه وبه قال حدثنا محمد بن المثنى الى اخره اخبرني ابي اخبرتني عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافر لهلال الحجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يهل بعمره فليهل ومن احب ان يهل بحجه فليهل دا روایت ګوره په کراتو مراتو مکرر راغی دا 4000 مکررات په بخاري کې ولې دي دا ګور ټول مکرر روایتونه دي دا مخکې روایت کې هم دغه مضمون أفعلت فلما كانت ليلة الحسب أسلم عن عبد الرحمن التبعيد فارتقى وأردت بحمد المكان عمرتها فقضى الله حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم باب واجب العمرة على قدر غرض د امام بخاری درې خبرې دي اوله خبره دا ده چې اجر په مقدار د مشقت څومره چې په یو عبادت کې مشقت زیات یا غومره اجر ډیری دویم غرض دا ده چې په ټولو مواقیتو کې د ټولو نه لرې میقات نه عمره کول د دې ثواب ډیر ده ځکه مشقت پکې ډیره اوس امام صاحب وایي چې یو سړی د کور نه احرام وتړي حج ته ځي د ده ثواب ډیر ده ځکه احرام کې ګرځېدل ډیر سخت دي نو خلک ذوالحلیفې نه ورته د کوره تړي نو که څومره لرې هغه وي میقات لکه جعرانه تر تنعیم په ځای جعرانې ته ځي احرام تړي تر تنعیم په ځای ذوالحلیفې ته ځي یا لملم ته ځي دریم غرض او مقصد دا ده وی اگر که زمین حرم نم احرام د عمرې تړلی کېږي اگر که زمین حرم نه خو کوشش به دا کوي چې ته د زمین حرم نه زمین حل ته وځې زمین حل ته میقات ته لاړ شي ځکه میقات خو په زمین حل کېږي که نه نو هلته نه احرام وتړه عمرې ته راشه چې ثواب دې ډېر وشي که داسې وای چې زمین حرم نه احرام مطلقا جایز وای نو نبی پاک عایشې ابۍ ته ولې وایي چې لاړه شه تنعیم نو ورته به ویلو چې همدې حرم نه احرام وتړه که نه نو وتل زمین حل ته د احرام دپاره افضل یل وبه قال حدثنا مسدد الى اخرنا برجل عن ابراهيم عن الاسود قال قالت عائشه يا رسول الله يصدر الناس بنصفين واصدر بنصف فقيل لها ان تغضب په دې پوه شوې وی قربان خلک به مدینې ته ځي دوه عبادته به یې کړي حج او عمره او زه چې ځم نو ما به یو عبادت حج ځکه عمره خو ته نه د حیض د وجې پاته وه فقیل لها انتظري انتظار وکړه چې پاکه شي فخرجي الى التنعیم مناسبت ترجمه الباب سره په دې ټکي کې راغی زمین حرم نه احرام متړه لاړه شه تنعیم ته فاهل احرام وتړه ثم اتینا اله بیا به ابطح ته راشي موږ به درته ایسار یو او تا ته به اجر په مقدار د خرچې او تکلیف میلاویږي هلته چې ځې خرچه هم ده او تکلیف هم ده معنا دا ده چې معتمر طواف د عمرې وکي او ثم خرجه بیا ځان حلال کی یا وزي مینا ته هل یجزي من طواف الوداع نعم کافی ده عند البخاري امام بخاری وی چې معتمر د عمرې طواف کړی ده او اخره کې چې دی روانیږي عمره ته ودا طواف ودا ونه کړي نو خیر لیکن موږ او تاسو یو مسله د جمهور مذهب سره دا خو یې راغله جمهور وی چې طواف ودا به کوي هغه خلک ښځې چې د حیض د وجې نه تېره پاتې شو په هغې نشته باقي طواف ودا کول واجب دی دا به کوي وبه قال حدثنا ابو نعيم الى اخر عن عائشه رضي الله عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج في اشهر الحج وحرم الحج فنزلنا بصرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه من لم يكن معه هدي فاحب ان يجعلها عمره فليفرغ من كان معه هدي فلا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من اصحابه ذوي قوه الهدي فلم تكن له عمره ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ونبي فقال ما يهديك قلت سمعت
سمعتك تقول لاصحابك ما قلت فمنعته العمره قال وما شانك قلت لا اصلي قال فلا يدرك انت من بناتها كتب عليهن ما كتب عليهن فكوني في اجرك عسى الله ان يرزقك ان يرزقها قالت فكنت حتى نفرنا من منن فنزل المحصب فدعا عبد الرحمن فقال اخرج باختك الى الحرم عبد الرحمن خور بی بی سره د هلال سره میقات تل ثم افرغ من طرفكما ان تدركما من بدل دلته په ابطح محسب کې انتظار کول فاتينا في جوف الليل قال فرغتما قلتما فردد الوحي و عمره وکړه موږ ویل او فناده بالرحیل فی اصحاب صحابه ورته جو خان روان کې زی چې زو مدینه ته فرته للناس ومن طاف بالبيت قبل الصبح ثم خرج موجها الى المدينه او چا چې د سهار مخ کې طواف دی ودا وکړه بس نبی علیہ السلام مدینه منوره ته یعنی مناسکونه فارغ شو ګان په د واپسی شروع شو غرض امام بخاری دا کم اشیاء چې هغه په حج کې ادا کیږي هغه عمره کې او د کم اشیاء ونه چې په احرام حج کې پریز پکار ده محظورات الاحرام دي اما کونه په عمره کې پریز پکار ده محظورات الاحرام نه وبه قال حدثنا ابو نعيم بن الاخرنا ابي رضي الله عنه رجلا النبي صلى الله عليه وسلم دا روایت نهم زل د چراغ چوغیا چولې وو د تیز زیړ رنگ ملون خوشبوئی په لګولې و وحی راغله بیا وحی لري شو وې سړی څه شورا ولې دا صحابي ویلو چې زما د ارمان د چې کم ټیم کې په حضور وحی راځي هغه زه وګورم وای راشه کنه اوس شروع ده سینې مبارک نه داسې आवाज راته لکه د میچن یې ویدا چوغه د لری کا وی وینځه چې دا زیړ رنگ اثرات نه ختم شي کم افعال چې حج کې دی هغه عمره کې دی کم اشیاءونه چې حج کې پریز کې هغه کې عمره کې وګا قال حدثنا عبد الله بن مسعود الى اخي النبي رضي الله عنه قال قلت لعائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وانا يومئذ حديث السن رايت قول الله ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فلا ارى على احد شيئا لا يطوف بهما فقالت عائشه كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح فلا جناح عليه الا يطوف بهما انما انزلت هذه الايه في الانصار كانوا يريدون لمناته یعنی دا د دې پر نه د چې کوي وکي کنه لا جناح لا جناح د دې پر د چې ډیرو قبيلو به دلته بوتان براتو بوتانونه به توافونه کول نو بعد الاسلام صحابه او پریز کو چې دا خو به قبل الاسلام دلته بوتان او خلق نو کوس منګه سعی کو دا خو باغی سره مشابهت راځي الله پاک لا جناح علیکم وكانت مناة حب قديد وكان متحرج عن يطوف بين الصفا والمروة فلما جاء الاسلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه يطوف دا مسأله مخکې تیره ده کنه چې زموږ ستا په نسبت باندې سعی واجب ده او فلا جناح دې لپاره ده چې د هغې په زړه کې دا شک او تردد چې قبل بل ته بوتان نو که موږ ووځو دې کې خو به ګناه نه وي نه ګناه نشته وزاد سفيان وابو معاويه عن هشام قال ما تم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروه د هغه چا حج عمره نه کیږي چې هغه طواف بین الصفا والمروه سعی ونه کړي باب متى يحل المعتمر دا ما اتم الله حج امرئ ولا عمره باندې پوه شو امام صاحب وایي چې دا څه ده واجب د دم به واجب شي که چا پاتې او چا ورته فرض ویلی دي که نه دوه امامینو نو د هغې په نسبت باندې د سره حج ونه شو واتم الحج که چې سایه پاتې شو وایي سا ونه شو حج موږ وایي دم به ورکړي باب متى يحل المعتمر د عمرې نه معتمر کله حلالي ګوره احرام پسې چې تا وچکره طواف وکړو وسایه باز یکې ته خلاصې امغه باب المروه سره نایانو دکانونه دي هغه خو داسې نه دي ته به اندر شیر ده داسې به نه چې ته به ګرځې خیرن خچن دکان به بس هغې کې هغه ناست دي ورسې هلته به د خپل ویښته کم کړي وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان يجعلوا عمره
يحل. ځان دې حلال کړه. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الى اخر عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال يتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكه الطواف وطفنا معه فات الصفا والمروه واتيناهما معه وكنا نسكره من اهل مكه ان يرمي احد. منګه حضور د مکه والا نه پټو څلور طرف ته نه روانو منګه یاسنه چې کوم طرف نه په باندې حمله وشي. فقال له صاحب لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبه قال لا. کعبه ته داخل شوی دا وینا نو خو دوه ځلې تللی و که نه هره عمره کې خو نه ده داخل شوی د عمرې تکمیل په سعی بین الصفا والمروه باندې راځي. حضور پاک د طواف او سعی په منځ کې فصل هم نه ده کړی. فصل به نه کوي څنګه چې طواف نه فارغ شي 2 رکعته واجب مونځ به وکړي دی پسې به متصل باب الصفا باندې روان شي سایه به کوي. نو دا دواړه افعال یې کړي دي او بیا د دې نه پس ځان حلال کړی ده. قال فحدثنا ما قال لخديجة قال بشروا لخديجة ببيت في الجنة من قصب لا خصخ. خدیجه بیبي ته زیری ورکه چې دا هغه زمانه وه چې تنعیم غار حرا ته روانه وه حضور ته خوراک راوړه وی ورته زیری ورکه ببیتن په یو کور باندې په جنت کې من قصب د بانسونو نه هغه د یاقوتو زمرودو بانسونه دي. لا صخب التب شور شغب نی ولا نصب التب ستومانی نی نه به روحانی ستومانی نه به جسمانی. دا د بانسونو کور دا بعضې مالداران نه دي دی دا د بانسونو کور کې چمن کې دننه یو ځای جوړ کړی هغې کې کینی چای روټۍ شوکن. نو دقه رنګې به د عامو بنګلو نه علاوه یو کور د بانسونو خو هغه د یاقوتو د زمرودو بانسونه دي. وبه قال حدثنا الحميدي والاخر عن المدينة قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أتى امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت 7 وصلى خلفهن كان ركعتين وطاف بين الصفا والمروة 7 وقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضور خدا شي غړي دی او د دلته تو چکر تواب بیا لال شي الدنو امامین ک صغیرین وای حج د سره ونشو دمم پیراغه چې بیبي سره جما کړي منګوي دم ور باندې راغی او حج وشول. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه فقال لا يقربنا حتى يطوف. خاون به ښځې ته نه نږدې کېږي تر څو چې سایه بین صفا والمروه مونه کې ولې دا اوس هم ونه ویل چې تکمیل د عمرې په سعی بین صفا والمروه باندې راځي او حضور پاک د طواف او د سعی منځ کې فصل تاخیر او تعطیل هم نه ده کړی بلا تاخیر او بلا تعطیل او ته یوازې طواف وکړې او د هغې نه پس نو ده موږ سره یو بابا نو چې راغی جامې بدلې کړي دي او بس زه کمرې ته ورغلم باباجي عمره دې مبارک شه ولې کړه وایي ومې کړه مال څنګه څو چکره د بیت الله نه تاو شوې وایي مړی چې پلار به تاو شي وایي 3 چکره تاو شو به نور مې د لاسه نه کېده راغلم زما خو وایي زاړه هډوکي دي مال هغه صفا او مروه کې دې سایه وکړه وایي دا چیشته وایي نو مال ما خو تاسو ته ویل چې راځئ ما سره لاړ شي نه سایه کړې وه نه اووه چکره طواف پوره کړی و او جامې بدلې کړې وې راغلی مل دا جامې دې بیا چېرته بدلې کړې سر باندې دې چاړه ماړه راښکله وایي نه جامې دې چېرته هلته هغه دورات المیاه ورته وایي د اودسو ځایونه دي وایي هلته مې بدلې کړې که نو داسې حالات هم راځي ښاره پیسې لاړې بس نو بیا مې ورته وویله چې ګوره بابا عمره دې ونه شوه او دم هم در باندې راغی وایي دم چې شته وایي مال زه اوس بله عمره وکړه که نه وایي زه دا یوه مې په څه مشکله وکړله مال خدای دې ستا بچو ته هدایت وکړي چې تا غوندې کمزوری ضعیف ځکه خو موږ دا چغې وو چې خدایه دا ټول په ځوانۍ کې بوځي حج او عمره د ځوانۍ او په قدر علما او طلبا پوهېږي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار من اخر النبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء وهو منيح فقال حججت قلت نعم قال بما اهللت قلت لبيك يا ابي هلالك هلال النبي صلى الله عليه وسلم ما خپل احرام ستاسو په احرام بنا کړی ول. قال احسنت طف بالبيت وبالصفا والمروه ثم احل فطفت بالبيت وبالصفا والمروه ثم اتيت امراه من قيس فقلت ګوره دا ابو موسی ده که نه دته ولې ویلې ځان حلال که عمرې نه د سر هدایا نه او علي صاحب ته ویلې چې ته یمن نه راغلې احرام دې څنګه یلملم کې وته وی ما ویلې چې کوم احرام دی نبي پاک وی زما خو قیران ده نو چې ته عمره وکړې ګورې ځان حلال نه کړه. ففرد رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي
يفتي به حتى كان في خلافة عمر فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. وبه قال حدثنا أحمد إلى آخره أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه حدثه أنه كان يسمع أسماء يقول كلما مررت بالحج صلى الله على رسوله لقد نزلنا معه حاؤنا ونحن يومئذ خفاف قليل من ظهرنا قليلة أزواجنا فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان فلما مسحنا البيت خفاف دا منا چې مونږ ځان سره څه ډېر شیان نه وړي کجاوې سورلۍ بارونه هم ډېر کم وسپک ول ثم هللنا من العشي بالحج ما يقول إذا رجع بالحج بالعمرة والغزو وای کله چې سړی رجع من الحج والعمره والغزو غرض د امام بخاری رحمت الله علیه دا نه کده علم سفر نه واپسی کوړه کې کده جهاد د سفر نه کده حج د سفر نه کده عمره د سفر نه واپسی کې نو په واپسی کې چې کله خپل کلی وطن ته رانږدې شي دا کلمات بوای ته وای دا عبارت به زه ته وایم دا د هر نیک سفر نه بعد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الى اخره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من غزو او حج او عمره يكبر على كل شرف من الارض ثلاث تكبيرات چې په هر ډیرې به ورخته او په هر وادي به ورکوزیدن او تکبیر به ویل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد له الملك اولا واخرا وله الحمد ازلا وابدا وسرمدا وهو على كل شيء قدير تام القدرت دا جملې پکې اهم دي آئبون منګه واپسی وکړه د حج نه منګ واپسی وکړه د عمرې نه منګ واپسی وکړه د علم نه منګ واپسی وکړه د جهاد تائبون منګ الله ته توبه وستون کې که زمونږ نه کمی بیشي په دې اعمالو کې راغلي عابدون الله ته عبادت کوون کې او ساجدون الله ته سجده کوون کې او حامدون او د الله شکر ادا کوون کې په دې اعمالو د خیر چې موږ ته توفیق راکړه صدق الله وعده الله خپل وعده رښتونی کړه ونصر عبد مراد نبی پاک او په بدر کې په مختلفو مواقعو د خپل بنده مدد وکړه هزم الاحزاب او په غزوه خندق او احزاب کې شکست ورکړ ډلو د کافرانو ته وحده یوازې الله پاک یو الله چې لزر کافران او 3000 صحابه دی والله لزر کافرانو ته شکست ورکړه و چې د هر نیک سفر نه واپس کېږي دا کلمات به وایي غرض او مقصد د امام بخاری دا ده دوه خبرې دي اوله خبره دا ده چې کله حاجیان معتمرین علما چې فارغ شي د دوی استقبال کول جایز دي دا بدعت نه ده یو عالم د فارغ شو خلک استقبال کوي حاجی حج نه راځي معتمر عمرین او خلک استقبال کوي دا جایز ده دویمه دا ده داسې کاته ته دا وایي چې یو حیوان یو څاروی طاقتوري هغه زمانه کې خو څاروي وي نو دی ګاډي چېرته طاقتور څاروي باندې 3 کسانو پورې کېناستی شي چې ته پوهېږه چې دا څاروی د 3 کسانو د وړلو طاقت لري نو جایز ده چې 3 کسان په یو څاروي باندې کینی یو روایت راځي چې 2 نه به زیات نه کینی نو هغه څاروی چې طاقت نه لري او دلته حضور 3 کسان ناست دي مدینه ته داخل شوي ورته وګورئ وایه وبه قال حدثنا معلى بن اسد الى اخر ابن عباس رضي الله عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكه استقبلته غيلمه بني عبد المطلب د عبد المطلب د خاندان ماشومان الکان وکلن تکلن د ټول د رسول الله مخترا منډه والے فحمل واحدا بين يديه یو ماشوم راوچت کدی نیکه د خاودان د تر اولاد مخې ته کنه واخر خلف دویم شاته نو درې شو کنه نو 3 کسانو ناسته په سوارلۍ ثابت شو چې طاقت وریا باب القدوم تا ته د وای امام بخاری چې کله د هر سفر ناراضه غرض دا د آداب سفر بیانول نو په کار دا د چې سحر په ټیم کې راشي د ناشتي ټیمي سړی باید کور ته راشي او کنا وخت یې چېرته وټل کې یو ځای کې شپه وکړي په ناوخته ټیم کې د نه راځي په رڼا باندې د راشي وبه قال حدثنا احمد بن الحجاج الى اخر ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكه يصلي في
قدم وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. باب الدخول بالعشي. ګوره التم حتی یصبح سهار براغه اوس وی باب الدخول بالعشی نو مخکې باب نه دا معلومېده چې دا د ماښام په ټیم کې راتګ به حرامي وینا نه امام بخاری وی چې اول اللیل کې راتګ روا ده اول اللیل ماښام نواله تر غروب شفقه که پته یې کور ته نو ټول خلک ویښي نو په دغه ټیم کې راتلی شي او پاتې شو خلک د دې استقبال هم کوی شي زنانه د ځان صفایي هم کولی شي اول اللیل اله وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل الى اخر انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك اهله ليلا كان لا يدخل الا غدوه او عشيه او غدوه سحر په اول ټیم کې او عشیه اول اللیل اله باب لا يترك اهله اذا بلغ المدينه او چې مدینه ته راشي نیمه شپه کې د غروب شفق نه پس تر سبا صادقه دغه ټیم کې به کور ته نه راځي وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم الى اخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يترك اهله ليلا چې د شپې راشي کنه اترک کرا اتر فإن النعامة في القرى دوه کسان ویلې منګ زو چې دا حضور منګ باندې کړي د دې څه مطلب چې دواړه کور ته رااله نیمه شپه وه چې کتل دی یو ښځې سره پردی سړی پروت دی بل سره نو د ټول سفر غم یو خواته شو دا پسې د پاس وای شه باب من اسرع ناقته اذا بلغ المدینه چې کله مدینه منوره وکته رسول الله بخپل وخه تیزه کړه مدینه په ډیره ګرانه وه آبادي د مدینې خلک د مدینې نارینه زنانه ماشومان نو چې خپل کله سړی وګوري اسرع ناقه اوس خو ګاډی د ګاډی به تیز هغه ټیم کې دا وښول وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم الى اخره انه سمع انس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر فابصر درجات المدينه اوضع ناقته وان كانت دابه اوزها تیز به کړه خپل وخه وان كانت دابه حركها او کچې ته وخه نه علاوه قچره بوا حرکها لګ حرکت به ورک کنه معنا تیز به کا حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل الحميد عن انس رضي الله عنه قال جدرات چې کله به دیوالونه د مدینه ولیدل نو خپل وخه او سوارلې به تیز کړل ابن عمير عن حميد حركها من حبها باب قول الله واطفأ لوجد محبت د مدینه نه ځکه مدینه منوره رسول الله ته ډېر محبوب او الله فرمای واتل بیوت من ابوابها خپل کورونه تراشه په دروازو باندې غرض د امام بخاری رحمت الله علیه بیانول د شان نزول د آیات د لیس البر ان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر غد دې آیات شان نزول د ظالمان به چې کله حج ته په دروازو به وته په عمره واپسی به بیا په دیوالو باندې شاله طرفه به پوړې کې خدای یا به دیوال سورې کولې وې موږ چې تلو ګناګارو و چې رالو ګنا نه پاک تلم په دروازه او راځو بم په دروازه دا خو ګنا ده نو الله تعالی وی دې ته تاسو موجب ثواب نه وای موجب ثواب ولکن البر من امن بالله واليوم الاخر ابواب البر باندې عمل وکي نو رسم جاهلی باندې رد وکاو د آیاتونه نازل شوی دي وبه قال حدثنا ابو الوليد الى اخره عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الايه فينا كانت الانصار اذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل ابواب بيوت ولكن من ظهورها فجاء رجل من الانصار فدخل من قبل بابه فكانه غلي بذلك فنظر ليس البر بان تاكل البيوت من ظهورها ولكن البر من تقوا ځان کې پیدا کوي او راځي بیرته تلم په دروازو او دام بعض علماء معنا کړي تفسیر کې بیا بل معنا کوي چې بر بیان تاکل البیوت من ابوابها بیانو سره جما کوي د قبول نه او د شال طرفه جما مکوي دا خلاف عادت کارونه دي خلاف فطرت کارونه دي لکه الت خز سره جما فی الدبر خلاف عادت او خلاف فطرت ده نو کور تراتل د شاده طرفه چې پوړی دی یا دیوال سورې کوي دام خلاف عادت او خلاف فطرت تقاضا د فطرت ایمان او تقوا ده او په هغه لار باندې راځي چې د فطرت او د عادت تقاضا ده باب السفر متعه من العذاب ته د وی سفر ټوکړه د تکالیفونه که سفر په جاز کې وي په پریمو کې وي هیلوکس کې وي پراډو کبرډ بیری کې وي خو سفر ده یو نوع مشقت پکې وي کم خوب چې سړی کور کې کوي کم ناشته خوراک هغه بیا په سفر کې نه کیږي
وای چې هر ځای ته تللی هر کار پسې تللی چې کله ستاسو حاجت او مقصد او کار پوره شي نو بیا بلا ضرورت شپې مه کوئ ډېر په عجلت باندې خپلو کورو ته واپس یوږه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة إلى آخره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا یعنی دا نه چې موږ خوراک سکاک نه کوو خو چې کم خوراک په کومه طریقه کور کې کوو په سفر کې نه کومه ناشته چې په کور کې کوو په سفر کې نه کومه خوب او آرام راحت او معمول مطابق کور کې هغه نه یاله. فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. نهمه معنا چې حاجت پوره شي بهتر زر په منډه عجلت تعجیل دیو کې کور ته راشي. باب المسافر إذا جد به السير وتعجل إلى أهله. اذا جد به السير چې کله وګت سفر کړی ويعجل الى اهله او ډېر جلته نو غرض دا ده چې سفر کې چې هر کله ته کم شي ته تللی کم کار پسې هغې نه فارغه شي واپسې کې جلدي کوه ځکه اوږد سفر دی کړی ده متزوج یې متأهل یې اولادونه به دي ته به هغې پسې خفه یې هغه به ته معمولات د ژوند د ټول وړاندې وروستو دي نو چې کله بیرته واپسۍ سره راشي تا ته به جسماني روحاني آرام میلاو شي ښځې بچو ته به دې میلاو شي معمولات به دې بیرته د عادت د نارمل حالت ته راوګرځي. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم الى اخر ابي قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه بطريق مكه فبلغه عن صفيه بنت ابي عبيد شده وجع فاسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعصر فجمع بينهما جمع بين الصلاتين وقرا جمع سورتان. ثم قال اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جد به السير چې کله به سفر د عجلتو د جلتۍ سفر به نو په دغه کې جمع بین صلاتین زما ستا په مذهب خو صورتن ده او شافعي احمد صاحب څه وایي حقیقتا وایي. بس جزاکم.